सूरह हूद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अफ़ज़ल सलवातिका बिअददि मालूमातिका व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। मन कान युरीदुल हयात दुनिया, गसो चुदो चेरा दे लरला द ژوند दुनिया वजीलता او د شایست دی د دنیا ژوند او د دې خایست دې پسې لګیدلو ورځ شپته ګدوي دغه د پاره کو چې د دنیا ژوند می بهتر شي، شایسته کور وی را سره، شایسته گاډي وی را سره، شایسته پراپرټي وی را سره، شایسته جولري وی را سره، دې ته وایي زینت د دنیا. من کان یرید الحیات الدنیا، غسو چې وچ کوشش کوي د ژوند له دنیا و زینتا د زینت د دې نو وفیلم اعمالهم وربکم دویتا اعمالهم نتیجه د عمل د دې. یعنی چې سټرګل کوي نو دنیا به ګټي، نو چې سټرګل کوي نو به دنیا ګټي. وهم فیها لا یبخسون، او دې سره په دې کې نقصان نشي کوله د دین پاساس، د رنگ پاساس، د کلر پاساس، د کیس پاساس، د قبیله او د قوم پاساس دا بنی پکې چې د فلانی قوم سره دا مهنت کی نو ورته بل $10 ملاویږي، او که د فلانی قوم سره وکړي بیا ورته $500 ملاویږي. نه خو دغه مهنت چې هر څوک کوي قطع نظر دینا چې مذهب سره رنگ سره. الله تعالی فرمایي د دنیا نظام دا د په ایکوالټی چلو، څنګه چلو؟ ایکوالټی. اولئک الذین ترکسانا غدیل سلام فی الاخرہ، چې نشته دوی د پاره په آخرت کې الا الله مگر صرف اور. ځکه د دنیا کې تګودو صرف د دنیا د پاره کړه دي، نو آخرت کې آخرت سوچ کړه کړه نه دي، نو د آخرت نتیجه معلومه ده چې دوی د پاره آخرت کې سوای د اور نه بل شي نشته. اولئک الذین ترکسانا غدیل سلام فی الاخرہ، چې نشته دوی د پاره په آخرت کې الا النار مگر اور. وحبط ما صنعوا، ازائل بشي آغا چې دوی عمل کړي په دې دنیا کې. ځکه د دنیا دا ټوله پراپرټي، دا ټول مال، دا ټول اسباب، دا ټول عزت شهرت او حکومت او دولت دا په آخرت کې څه پکار نه لګي. دیو جل الله فرمایي وحبط ما صنعوا، وحبط ازائل بشي ختم بشیا چې دوی عمل کړي په دې دنیا کې. وباطل اباطل دن کې دې ما كانوا يعملون، آغا عمل چې دوی کولو. ځکه دوی د آخرت فکر کله کړی نه دی، لہذا د دوی د پراپرټي یا د دوی د حکومت یا د دوی د قدرت او د شهرت آخرت سره تعلق نشته. افمن كان على بينة، آیا آغا سوچ وی دے پا عقل بانے میں ربی د جانب در رب ددنا. اللہ ورطا عقل ورکڑی، اللہ ورطا سور کڑی عقل ورکڑی. وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، وَيَتْلُوهُ الگے دلے دے عقل پسے شاہد منہو یو شاہد و گواد جانب دا اللہ تعالیٰ نا چے قرآن دے. نو سڑے عقل من دے، اور دغه عقل من سڑی دا فکر تائید قرآن ان کئی، دغه عقل من سڑی دا فکر تائید قرآن ان کئی. ومن قبل امخد قرآن کتاب موسیٰ، تائید دے کئی کتاب دا موسیٰ چاگم امام و لیڈر و رحمتا او رحمتو. اولائک دا کسان یؤمنون بے، ایمان ساتھ پدے قرآن بالے. ومن یکفر بے من الاحزاب، اسوچ انکارو کی دے قرآن نا من الاحزاب دے حزبو سقا دے گروپو سقا. فالنار موعدون، اور زائد آغ دے. فلا تکو فی مریت منہو، پس مکے گا تو فی مریت منہو پشکد دے قرآن نا انہو الحق من ربکا، تاکہ سردا قرآن صدق دے رشتہ دے حق دے جانب دربستانا. ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر دا خلق ایمان نراڑی. ومن اظلم ممن افترا علی اللہ، ومن اظلم نشتر ظالم یا سوک تے زیاد ظالم ممن دا آغا چانا افترا چی جوڑ کری وی علی اللہ اللہ تعالی بانے کذبن دروغ. اولائک دا کسان یعرضون علی ربهم، دوی بڑوان دے کورش قیامت کے رخ پلتا. ویقول الاشہاد،
ويقول الاشهاد او وای بشاهدان یعنی فرشتے شاهدان یعنی سو هؤلاء الذين كذا كسان كذبوا على ربهم چې دوی دروغ ویلو په خپل پروردگار باندې الا خبردار لعنت الله على الظالمين لعنت الله دی ظالمانو باندې الذين غظالمان يسدون چې من کول کوي عن سبیل الله د لارې د الله نه ويبغونها عوجا او لټوي دا لاره عوجا کګوګا وهم بالآخرة او دا کسان په آخرت باندې هم کافرون دي انکار کوونکي دي اولئک دا کسان لم يكونوا معجزین دای ندی عاجز کون کی اللہ تعالی فی الارض پزمکہ کی وما کان لهم نشتر دوید پارا من دون اللہ فمقابلہ اللہ کے من اولیاء آسوک دوستان یا پروٹیکٹرز یضاعف لهم العذاب سخت بور کولش دویت عذاب ما کانو یستطیعون السمع نو دوی چی طاقت لرو دا حق دا اوریدو ما کانو یبصرون انو دوی چی دی حق اولئک الذین دا کسان خسروا انفسهم چې تاوان کړي دي ځانونه خپل وضل عنهم ارخشوی دینا ما کانو یفترون آغا عمل کانو یفترون چې ودوی چې ځانې جوړولو لا جرم یقیني خبره ده انهم تاکي سره دا کسان فی الاخره په آخرت کې هم الاخسرون دا ډېر غټ لوزر او غټ تاوانیان دي ان الذين امنوا تاکي سره کسان چې ایمان راوړل او عمل کرے دنی کو واخبتو الى ربهم اتضرع کرے دا عاجزی کرے پروردگار پلتا اخبات تضرع او اطاعت تے اولئک دا کسان اصحاب الجنہ دا ملگری دا جنت فیہا خالدون دوی بوی دی جنت کے ہمیشہ مثل الفریقین صفت دے دوارو ڈلو کل آما کم دوارو مسلمانان او کافران اللہ تعالیٰ وہی مثال ڈرکوں مثل الفریقین مثال دے دوارو ڈلو یعنی دا مسلمانانو دا کافرانو دا سنگ دے کل آما پشاندرن والاسم ادکن والبصیر ادبینا والسمیع او دشنوانو ہر چی کافر دے دے رندم دے اکن ہم دے ہر چی مومن دے دے بینا ہم دے اشنوان دے حل یستویان مسئلہ آیا دادوالا برابر دیشے دا صفت پہ اعتبار دادوالا برابر دی دا بینا و شنوا او نا بینا و نا شنوا دا سے بسو کوئی کیا دوالا یو شان دی قطعا بنوئی افلا تذکرون آیا پستاسو نصیحت ناخلے یا فکر نکوئی ولقد ارسلنا تاکی سر لے گلے مونگا نوح علیہ السلام الى قومی قوم دلتا انی لکم چتا کی فرض تاز پارا نذیر یرون کے ما مبین کلیئر کٹ اللہ تعبدو الا اللہ کہ بندگی بنکوئی مگر دیو اللہ انی اخاف علیکم تاکک سرا زیریکم تاسبانے عذاب یوم علیم دا عذاب دروز دردناکنا فقال الملعو فسوی سرداران واغا کفرو من قومی چی کافران شیود قوم دلنا ما نراکا منگنوینتا الا بشرم مثلنا مگر یو انسان پشانت منگا وما نراکا امم گورتا اتباع کا چستا اتباع کردا الا الذین مگر آکسانو هم ارازلنا چاگا دیر ارازل دا پلورل دا ارزل او ارزل سپرلیٹیو ڈگری دا رزل او رزل دیر کمینه سڑیتا ہوئی دیر ذلیل سڑی چیگی نو دی پیغمبر تا وی تا سر ټول دا دیر کمینه خلق تاسو هم کمینه وای لکه دا لکه کفاش دا بوٹ چی گنڈی لکا جولا ورطا منگ وایو انگر ورطا وایو نجار ورطا وایو ہاں لو سکل خلق چیوی صحیح ندوی ورطا تاثر ٹول دا خواران را جمع دی صحیح لو کیٹیگری خلق ہاں الا الذین هم ارازلنا مگر آکسان هم ارازلنا چی غدیر لاند زمونگ دی بادی الرائے مانا دیر سطحی اپروچ لری سکے سطحی اپروچ لري په د موجود دنیا باندې نه پوهیږي کم عقل دی ټول سری کم عقل دی
وما نرى لكم انمن تعالی علینا فخپل مقابله کې من فضل حصور چو برتری زمونږ نظر کې ناراضي چې ګنې تاسو مقام دې نو موږ استعفالو بل نظنکم بلکہ مونگا یقین کو تاسو بانے کاذبین دروجنو قال نو علیہ السلام یا قوم او قوم زما ارائیتم خبر راکی ان کنتو علا بینت کچریم زعلا بینت فعقل بانے من رب جانب درب زمانہ یعنی خدا را تعاقل را کری وآتانی راکڑے ماتا رحمت یعنی نبوت من عنده د جانب بلنا فعمیت علیکم ادا دوارا سیزنا تاریخ شوی دی پتا زبانے عمیت مانا یعنی تاسو نظمان نبوت بھی نہیں نظمان عقل بھی نہیں نظمان نبوت بھی نہیں انم عقل بھی نہیں نظسو کم انلزمکموها آیا مونگا تاسو ملزم کو یعنی تاسو پرشرائش کو وانتم لها کارون حالانکہ تاسو دے لبد گنون کیے نظر بائی فورس در بانزان نشم منلے ویا قوم او قوم زما لا اسالکم نا اغوارم تاسونا غلی پدی نبوت بانے یا پدی میسج بانے مالن حس مال ان اجریا ندے اجر زما الا غل اللہ مگر خاص اللہ بانے وما اناونی مزر بطار دل لذینا شروع کے دا کسانو آمنو چی مان راوڑے دے نوح علیہ السلام تو ہوئے ویدا ٹول خوار غریب خلق تاندرا چاپیر ناستی اس منگ دلو حیثیت مالکان دلوی جرگی ممبران په کابل کې پلازې لرو په اسلام آباد کې پلازې لرو دلته ډاون ټاون کې پلازې لرو بل ډېر پراپرټي مو ده دلوی سټیټس مالکان یو دې خواران سره یو ځای څنګه کینو دا زموږ د سټیټس خلاف ده دا زموږ کلاس نه دی نو که دای دې رخصت کړ دای وشړه نو موږ در سره ملګرتیا وکړو نوح علیہ السلام ورته وی چې وما انا نعمذ بطارد الذین شرون کې دا کسانو امنو چې مان راوړل دي انهم تاکید سره دوی ملاقات رب ملاوي دونکو پروردگار پر سره ولکنی اراکم لیکن زمینم تاسو قوم یودا سے قوم تجهلون چې تاسو جهالت کوي چې دا خبره د جهالت ده د دین په اساس باندې کرایټیرین مال او دولت نه دی د دین په اساس باندې قبولیت او اطاعت د ټول نړۍ کرایټیرین دی چې سړي کې د قبولیت ماده سره ده ویا قوم زما من ینصرنی سوک بزما امدادو کی من اللہ پا مقابلہ دا اللہ کی ان پرتهم کما داخل کشل افلا تذکرون آیا تاسو ځان نه پوهوئ ولا اقول لکم اوس دی پیغمبر علیہ السلام متعلق وی دا خود نوح علیہ السلام خبر شو نوح علیہ السلام خبر شو او دا هم د نوح علیہ السلام خبر ده چې دوی وی د نوح علیہ السلام متعلق چې ته بیا خوار ولې کده الله پیغمبري تاسو له خود سرو زرو د سپینو زرو خزانه پکاروي دا یو خبره او کته د الله پیغمبري نو تاسو د غیب خبر ولې نشته د څه شي د غیب خبر د څه نشته او نمبر 3 کته د الله پیغمبري نو ته بیا د خوراک کا سره کې ستا جوړ خلک د فرشتو په شان پکار دي صحیح او کته د الله پیغمبري نو ته دا فکر ولې دنیا ته نور کې چې دا خوار سپیره خلک چره دا د خیر مستحق دي سو خبرې وکړي سلو نو دا غي سلو نوح علیہ السلام جواب ورکړي چې ولا اقول لكم اذن امتاز عندي خزائن الله چې ما سره د خدای خزانه دي نو کچې ما دا داوا لرلې چې د خدای خزانه زما کنټرول کې بیا تاسو اعتراض بځای ما کله دا داوا کړی دا نه ولا عالم الغیب از دام نو ایم چې زه پوهیږم په غیب باندې ځکه دا علم یوازې د الله دی ولا اقول انی ملک از دام نوایم چیز فرشتیم ولا اقول زنوایم للذین کسان دا پارا تزدری آینکم چس پکی گنستر گستاسو لیوتی یوم اللہ خیرا چی اللہ تعالی بورن کی دوی تکلو سخیر اللہ عالم اللہ تعالی عالم دے پاشے بانے فی انفسیم چی زرود دوی کدے انی ازل من الظالمین کما دا خبرو کنزبیم یقینا ظالمانو څخه قالو دوی یا نوح او نوح دینو علیہ السلام ته او نوح enough is enough you have divided our community we are fighting with each other because somebody
he has somebody, he has accepted your message, while some other they rejected, so they are fighting each other. We tamula jagade jode kare. Nuh alayhi salatu wasalam te tamula janguna jod kar, cha sta dawat qabul ko aur cha sta dawat qabul n ko. Aga yo community ne taqsim kara. Sahi horta? Community ne taqsim kara. Qalu dewe o nuha qad jadaltana, تاکی سرطا مون سر آرگومن سکر دور فاکسر تجدالنا چی دیر دکری جگڑے زمونگا باہمی فاتنا بے ماتا ایدونا. So enough is enough. Bring us the punishment of Allah. فاتنا بے ماتا ایدونا وی راوڑا مونگتا آغا حساب چپے مون سر مونگا یرے غیبانے ان کنت من الصادقین کہ یہ تدرستنونا قالا. یہ ہر ورز رضی ہر درس کی ناسوی نظر وجہ لینے مسلمان دے. قال اوید انما خبر دادا یاتیکم بہلا چراوڑی بتاستا دا غضاب اللہ تعالی انشاء کا اللہ غواری وما انتم بموجزین ان بیتاسو defeat ورکون چی اللہ تعالی دا چی don't be in hurry. Punishment will come in its appointed time and then you will not be able to defeat Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا يَنْفَوْكُمْ نُصْحِي اَنَّ فَبَدَّلْنَ كِتَاسْ تَخِيرْ خُوَائِيَ وَنَسِيَ الزَّمَا إِنْ أَرَدْتُ اگر چیز غوارم ان انسح لکم چیز تاست نصیتکم او خیر درکم کلا ان کان اللہ کچروی اللہ تعالی چیغ غوارے ان یغویکم چی گمراہ چی تاسو ہو ربکم دغا اللہ تعالی رب ستاسو دے وَإِلَيْهِ تُرْجِعُونَ ادغی اللہ تعالی تب واپس کور شیطاسو ام یقولون بلکہ دا خلق وی او پیغمبرہ صلی اللہ علیہ وسلم افتراؤ چی دی پیغمبر دا شید زانہ جوڑ کرے دا قرآن that Muhammad has fabricated this holy Quran. This Quran has been fabricated by Muhammad. چی محمد دا زانہ جوڑ کرے صلی اللہ علیہ وسلم نتورتا ہوا ہے چی نفترے تو if I have done it فعلی اجرامی I will face the consequences. That's what's wrong with you people. ان افترئتو کما داد زانا جوڑ کرے فعلی اجرامی نپما بانے بوی و بان لدے وانا برے ان از بیزارے مما تجرمون داغشینا چکم جرم تاسو کوئی و اوحی الى نوح او وحی پیش نوح علیہ السلام تا انہو تاکی سر شان دادے لن یؤمن من قومکا چہرگز با ایمان رانوے دا قومستانا الا من مگر آسو قد آمنا چھ مخین ایمان راوڑے دے نو اللہ تعالی چھ دا خبر ورطا اکڑا ویدنن نپس حس یو نوے سڑے با ایمان درائی بل دا چھ کم راوڑے دے دا غدی فلا تبتئس پستم غم جنیگا بما کانو یفعلون پاغا عمل چھ دوئے کئی وسنغی فلک بی آیوننا او تجوڑ کا یو کشتا ہے سشے کشتا ہے فلک مانا کشتا ہے and make a ship or a big boat وَاسْنَغِي الْفُلْكَ بِآيُنِنَا زمونگ دستر گوڑان دے یعنی زمونگ نبا گائیڈنس اخلی انسٹرکشن بسوک درکے زکا چوی دا عام کشتا ہے ندا چی پا عام سمندروں کی بگردی دا خو پا یو دا سی سیلاب کی گردی چی اسمان بخپلی اوبرا کو ذکری و زمکی بخپلی اوبر رائستی صحیح آزما نزوی کشر اگا دا جیاگرافی سلی کئی ناگا جیاگرافی کی پر ما تردی یو لوی دغوی چی دا سنگ عملو شی نیچرلی چی دا اسمانو بومرا کلی شی زمکی دا امبر را پوش ناگا لگیاو دی معلوماتی و لیکچر را کو وی the same thing happened in the time of Nuh علیہ السلام وَاسْنَغِي الْفُلْكَ بِآيُنِنَا اوی تو جوڑ کا یو کشتے بِآيُنِنَا پا نگرانائی زمون دستر گوڑوان دی یعنی زمون پا نگرانائی کی ووحینا ازمون دا وحی و دا امر پا تقاضا بانے ولا تخاطبنی وی خبر مکو ما صرف اللذین پا حق دا کسانو کی ظلموں چی اغی زیادے کرے دے ذکر دا پیغمبر نیچر او طبیعت دیر رحم دلوی اللہ تعالیٰ ورطوی چی now the matter has been decided by Allah subhanahu wa ta'ala so later on when the punishment will come so don't ask me for any further mercy دا مزید رحم بمانا تقاضا نکی ذکر زخف القانون بیا بدلوم ناح زخف القانون ولا تخاطبنی اما سر خبر مکوا فی اللذین پباب دا کسانو کے ظلمون چی غیر ظلم کرد انہم مغرقون تاکی سردوی غرق شوی دید اللہ دا فیصلے مطابق دا اللہ دا فیصلے مطابق دا غرق شوی دید that has been decided
ويصنع الفلك وكان يصنع اور نوح علیہ السلام لگیا ہو یصنع الفلک کشتی جوڑولا. He was making that ship. وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ اَكَلَ چِبَتِيرِ دَدَبَانْلِ مَلَعُنْ يَوْدَلَا مِنْ قَوْمِ دَقُوم دَدَنَا سَخِرُوا مِنْهُ نُمَسْخَرِي بے کولِ دَپورے. Look at this crazy guy. Look at this crazy guy. We are looking for drinking water in this area and he is making a ship where he will board. No water is available there. په دې ډیزرټ کې موږ د سکرو بن مومو د لګیا د کشته جوړای دی به دې د کشته چلے پوهچې به چلے صحیح. نو اعتراض او سلام سره مسخره کوي. ہاں وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ اَكَلَ چِبَتِيرِ دَدَبَانْلِ مَلَعُنْ يَوْدَلَا مِنْ قَوْمِ دَقُوم دَدَنَا سَخِرُوا مِنْهُ مَسْخَرِي بے کول دپورے. قَالَ نوح علیہ السلام ورتوین تسخروا مِنَّا ویک تاسو مسخرے کوئی مونگ پورے فَإِنَّا نمونگ با نسخر مِنْكُمْ مسخرے کو تاسو پورے کما تسخرون لکسن چی تاسو مسخرے کوئی. یہ سبا چدا عذاب راشی نو التا بیا تاسو د مسخرو پوزیشن کې نه بیا به مونږ درته وچی how do you feel now everything is okay. نو تاسو بیا الته چغه وای چې no everything is not okay please help us out. تو بیا مونږ تاسو بیا چغه وای چې مونږ دې عذاب را بچ کا خو هغه بزمام قوت نه. فسوف تعلمون فزر چې پوي بشي تاسو من او پی جنئی من آغسو یاتی عذابون چی رازی بدت عذاب یخزے چی رسوا کئی بدے ویحل غلی نازلی کی بدبالے غذاب مقیم یو دائمی عذاب یا قوی عذاب حتی ازا جا تردے پور چراغ امرنا حکم زمونگا یعنی عذاب زمونگا وفارت تنورو اپخل راوت تنور نو دا تنور بے عینی زمون دا پختو تنور بخواہ تنور پہ جائے ڈوڑا جائے بخواہی صحیح تنور اول صحیح نا آغا داز شو او دلی تنور دا پزمکی دا پاس ہر تک بانچ لگے دلی دا دی دو خلیوی یو برا یو لاندے مورائی بانجیوی صحیح ہوا چی رازی ورطا ہوا ہوا چی وزیون صحیح اوز بیا کرا کدا سی وی چې دا تنور باندې سر باندې ډکنا پرتنی لوخه پینی کو باران کیږي نا غوبه کوم ځای وځي الله دې خلی باندې صحیح اوس الله تعالی ورته وی چې دا بداسه وبوي چې الله دې خلی به نه ځایي دا تنور رډه چې په خلی ورځي نو چې کله دا وب په خلی راوځي نو دې ستای دا میټر دی دا الله تعالی ورته دا الارم دی صحیح دا څه دی دا خطر الارم دی that is alarm of danger that now the situation is very dangerous because the water came out of that oven. So now you should run. Yeah, you should run and get into the ship. حَتَّى إِذَا جَاءَ تَرْدَے پور چراغ امرنا غذاب زمونگا وفارت تنور اپخلی راوت دا تنور نو دا تنور اغذای مالی دلدے تنور دا مالی دلدے کم دائی چلی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد دا کوفہ کے کم دائی کوفہ کے دغه هغه مسجد دی چې سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ جوړ کړو د حضرت عمر زمانه کې ځکه دغه علاقه فتح کړی و چې سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ چا فتح کړو سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ نو هغه دغه یو گورنر هاوس جوړ کړ هغه ته دارالامارت څه وته دارالامارت د والی ځای د والی کو چا کو د والی کور نو د والی د کور هغه بلډینګ بنیادونه لا تر اوسه موجود دي او هغه د ګټ د تیګو جوړ دي دسه د تیګو او بلا مبالغه د والد کور هغه دیوال سرور غزه پلن بې دیوال پلن بې سرور غزه پلن بې نو دا داسې ده لکه دغه والی هاوس نه د 118 دلته 118 دا مسجد چې دا ده دا مسجد دی صحیح دا دروازه چې نه محراب تر اوتلې ده په دې چې دا چې عمدغه یو فوټپاث نه دی هغه چې نیت نشي هغه غلطه یعنی ډېر لري نه لکه د سوشل حال نه چې اخو اور پور شي نو دغه ته نظر کوي چې تعالی کور دی کور څه په حالت باندې دی حضرت دی رضی الله تعالی عنہ کور دی هغه کور کې دنه سلور کمرې دي سلور کمرې دي او کمرې هم داسې دي لکه بس یو کمره کې اله دوه کسان پزما کو دي کېدش په یو کمره کې اله ها کوچه کمرې دي اله دوه کسان پزما کو دي کېدش دروازې نشته هغه کور دغه څه آرچ ټایپ یعنی دروازې څنګه دغه څه آرچ ټایپ نه ورته کپڑا زوم بولا
سره کول ورته دا خلیفہ کورو درچا کورو دا خلیفہ کورو نو یو کمره ده یس درسه نو بیا بل کمره ده داسې نو بل ورسره داسې ده او بل داسې ده او دا کومه کمره چې ده پدې کې دنه کوی دی پدې کې دنه کوی دی او بو دوبو تاسو سا نو دا اوبو ساده دي نو د دینه باندې دې د تنار اوته نو بس نیک په دې فوټپات را روان شو نو محراب سره په دې دروازه به محراب ترانه وته الله اکبر خلیفہ با جماعت کو خلق ورپسې ولاړو صحیح عمدہ کم محراب چې دی نو دغه کې ابن ملجم خارجي دی ابن ملجم هغه بیا عمدہ تشهید په مانځ کې نه ځوانه وو نو شهید کړ نو کوم طرف ته چلر تللی دا پر وتر چې زخمی شو او د مسلمان یو طرف ته پریوته الته د شیشې یو کابینټ داس لګیدل دی شیشې یو کابینټ هغه ځای اسې محفوظ کړی صحیح نائب علی کلی موضع استشهاد امام علی رضی الله تعالی عنہ چې دا د تللی شهادت ځای دی د علی د شهادت ځای دی رضی الله تعالی عنہ اوس دغه مسجد چې دی لکه دا ونه ټینګ اخوا دغه دارالامارت دی دا د مسجد بلډینګ دی مسجد سره بهر یو لوی ساحه ده میدان دی یعنی د دارالامارت او د مسجد په میاس کې یو لوی ساحه ده نو دا د مسجد یو لوی میدان دی صحیح او د چاپیره کمرې دی بلا ډیره درشه ها روم دی چاپیره دا مدرسه ده دا څه ده مدرسه ده او دا بعینه هغه مدرسه ده چې د دې مدرسې محتمم حضرت امام جعفر صادق رضی الله تعالی عنه سو امام جعفر صادق رضی الله تعالی عنہ ته حسین رضی الله تعالی عنہ سره صحیح شیعان خپل امام بولی او دا هغه مدرسه چې د دې سټوډنټ حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه څنګه سړي کوله جا سره امام جعفر صادق سره رضی الله تعالی عنہ دغه مدرسه امام جعفر صادق استاد دی امام ابو حنیفه شاګرد دی او دغه مدرسې په دا میدان کې داسې دومره بلشتي اوچت داسې او ګول ګول ځای دی کانی دغه لګېدلي بلشتي اوچت یعنی ځمکې نه دا بلشتي دور راپورته شوي دي نو دغه هغه تنور دی دغه د نوح علیه السلام کور و د نوح علیه السلام کور و نو دغه تنور نه چې کله اوبه راووتې نو ورته یې اوس ها دا ټول نږدې علاقه د نجف ته کربلا ده دا کوفه ده دا کوفه ده دا خو نږدې یو بل سره درې څلور میله زیات نه دي بغداد نه زیات نه دي او کربلا کوفه او نجف یو بل ته نږدې دي دا کوفه ده صحیح نو کوفه سره د نسبت نه کې نجف ده صحیح او شپږ ته مله کې سره کربلا ده ها یعنی دا اکثریت اوس شي هغه کنه یې ډېر تفټل شو کنه هغه لاړ هغه د سره شو د مقاماتو په حواله صحیح لکه څوک مسلمان چې ډېر مذهبيان وي هغه وایي زه مدینه کې اوسېږم یا به ته اوسېږم مکه معظمه کې اوسېږم صحیح نو شیعاګان چې کوم ډېر مذهبيان په صحیح الله غوښتل چې چاوي کربلا کې اوسېږي چاوي کوفه کې اوسېږي چاوي په نجف کې اوسېږي نه نه اسنه ها خو بیا دا زجر کوم ځای ذکر کوم دې سره اغل تا مسلم بن عقیل رضی الله تعالی عنہ دې مسلم بن عقیل د حضرت علی رضی الله تعالی وراره دې دا د علی وراره دې او دې اصل کې سفیر او امبیسډر د حضرت حسین حضرت حسین سفیر او امبیسډر نو دا غلطه قبر دې مدرسه کې اغل تا کمرې سره شاته یو ځای کې قبر ته ورغله صحیح ځکه کوم د مسجد امام چې شیعو کنه مجتهد ناغه مجتهد هغه ماته اشاره مسلم بن عقیل ته بوزم نو مسلم بن عقیل ته بوتم رضی الله تعالی عنہ او بیا نجف تر عالم نجف کی بیرالم حضرت علی دا رضی الله تعالی عنہ بیا کربلا تر عالم کربلا کی بیرالم حضرت امام حسین تا رضی الله تعالی عنہ نو تاسو پیسې مې څه پیدا کړئ شیرشاه تر واستو دې غره بس نه پته نه بس کې پیسې سره هذا كتير بيرا قوم جا لغة كتير نو کوم دی راوخو د نهسته حتی اذا جاء تر دې پورې اذا جاء ام بابا عبدالرحمن وی چې خد دا دنیا چې تو خد دوقبا پیسې بد شي نه ده پیسې سره محبت بد شي نه پیسې بد شي نه ده پیسې سره محبت بد شي ده بابا څه کوي وې د دلبر صدقې لره غواړم
ها لکه اجباري چې وایي چې زما پیسې خو نه دي له غواړم چې تلم به واغسته او ستکې مې وکړې کباب مې وکړې صحیح ډېره موده وشوه ها زما هیڅ چې کباب بچا کړ زه خبره کوم زه مخه نه وای په دې کې او د خاصه وزري کې هیڅ شک نشته نو یې سماه کباب نه ایسا کباب تیار مرینیټ کوته ما زه اوس په وړه کمال وای زه کوي نو تاسو نو څه کېده او دا شیف څنګه څنګه دا په څیر کې څنګه دلته چې درته شکړي دي چې د دلبر صدقې لره غواړم حسنا چې په دنیا پس ظهیر یم یعنی دنیا پس ظهیر نه دا غمزده چې دنیا مې نه ده خوښه دې له غواړم چې دنیا را سره او په دلبران خوراوم صدقه وکوم چې نن کباب دي او نن تکی دي او نن بچکن ته هو صحیح دا شرطه په دې کله هر کله کله همت کوي څنګه شرطه اها صحیح نو اجباری بن کر کله همت کو پتہ نہیں اس کیسے ډیر شي کنه حتی دتا ترڅ شي ټوکی اواز سره نو تا ډاکټر لته راکنه ګور ټوکی ته بالکل انتظار نه کی ټوکی ګور ډیر مضر شي ته الرجی ده څه شي ده ما ته شاید استاد جواب شوی دا دوه شي څه حتی اذا جاء امرنا تر دې پورې چراغ عذاب راشي عذاب زمونږه وفارت النور and the water will come out of tanur out of oven عربي تنور ته وایي تنور ته وایي دا موږ په خو ته راغله د عربي نه څه څنګه راغله د عربي نه موږ ته بخې وایو قلنا اوه مونگا احمل فیها چی بیا سوار کدے کشتے کے من کل دہر نوعنا زوجین اسنین یو جوڑا یعنی دوا یو میل یو فیمیل from every types of birds from every types of animals every type of insects you should put in your ship one couple or one pair یو جوڑا زر پارا چی نسل باقی پادش جیسا پادش نسل وعالکا او فیمل اقبل دے الا من سبق علی القول مگر آسوگنا چی مخکن ثابت شوی داغبان فیصلہ دا حلاک but not those who have been decided already that they are destroyed so you should not get them inside your ship don't allow them اگر تا ٹکٹ مور کا واغب نراس ہو رہے وعالکا آل قل دے الا من سبق علی القول مگر آسوگنا چه سابقا ثابت شوی داغبان فیصله دالاک ومن آمنا اسوارکا کس چی ایمان راوڑے دے اس اللہ تعالیٰ فرمائی چی ایمان راوڑے اس ایمان ور سره ټول سورہ خلق راوڑے قوی روایت دار چی اتو کسانو ایمان راوڑے سورہ کسانو 1950 کاله کې سره پته کسانو مسلمان شي د نبی صلی الله علیه وسلم د زړه د وسعت خبر او چې تمره انتظار کو 950 کاله مسلسل نیم سو کاله نو علیہ الصلوۃ والسلام لګیاو څو کسانو قبول کړو اتو دغه څه وما آمنا معه الا زمونږ نکاله کې بدل شو هذا ولا فريشة أذكر هذه أكثر باسبور لا يعلمون أكثر لا يعلمون تبي خير الرجل إلا لا فترة خير ما بس ده شوي ده سؤال خيرك وما آمن معه إلا قليل أيمان راوڑے نوح علیہ السلام سر مگر لگو خلقو وقال او اللہ تعالی ارکبوا فیها سوار شی پدی کشتے کے بسم اللہ مجریها پنامد اللہ روانی دلد دے دی ومرسعا ادری دلد دے دی ان ربی لغفور رحیم تاکہ سر رب زما یقینا بخون کے مہربان لے وہی تجریب ادا کشتے روانوا دوئے اڑل دوئے موجن پچپو کے تاسم چپوئے کل جبال پشاند غرو داسی چپیوی لکلولو غرچ رازی
وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه. اوس ما تاسو ته نوح علیہ الصلوۃ والسلام سلور زامنو، د یو نوم سام، د بل نوم حام، د دریم نوم یافس او د سلورم نوم کنعان. These were the four sons of Prophet Noah: Sam, Ham, Yafis and Canaan. So this ayah is related to Canaan, who was a disbeliever. The remaining three, they were believers. They were with Noah alayhi salam in ship. Ay Noah alayhi salam sara kishta hi kyu da salorum kasyo da kafir. Canaan so they kafir. Sahi. No de pe yo sang walado. He was standing on his side. Noah alayhi salatu wasalam urte khuda de rukka shaba kalimo ay rasware ke liye beda le ghar kar de khalq sala. Sahi. ونادى نوح ابنا آواز نوح علیہ السلام زوی خپلتا وکان فی مازل دے پیو جانب ولاړو سی ورتا وی یا بنیا او زما بچیا ارکم معنا راسور شمون سرا. Get into the ship. He was calling his son, get into the ship. But you can get into ship when you will say La ilaha illallah. That's a ticket. That is it. Without that ticket you cannot get into. نو الله دا کلمه وایا دا ټیکټ لا اله الا الله راسور شاه چې بچي. otherwise you are gone, otherwise you are drowned with all these people. وکان فی مازل یا بنیر کمانا ایزوی زما راسور شمون سرا ولا تکم مال کافرین مکی گمل کرد کافرانو. قال دورت ہوئے سآوی الى جبل I will take shelter الى جبل into a very high mountain. I will go to a very high mountain. یو ډیر لوی غره ته بلار شم. وستا خدای کا توبره رسول شي بیا دې ورسې. قال دوه سآوي و زبټ کانونی سمزایبونی سم اوی معنا جا گرفتن. اوی معنا جا گرفتن یا پناه گرفتن. قال سآوي زب پناونی سم الى جبل یولو غرتا یاسمونی چی بچ گئی بما من الماء دو بود غرق دونا. قال نوح علیہ السلام ورتوے لا غاسم اليوم. There is no protector, there is no any protector today but only Allah. ورتوے لا غاسم اليوم نشت بچ کون کے نوزے من امر اللہ دا عذاب دا اللہ نا الا من مگر آسو رحم کی اللہ پر رحم کرے. وحال بینہم الموجو احائر شپ مزد دیدوارو کی الموجو یو چپا فکان من المغرقین. all of a sudden a wave come in between Nuh and his son and he was gone. یو چپا رالا اوکے نا لارو فکان من المغرقین پسد دغرشونا فسوارا. وقیل یا ارض ابلغی اس when they are drowned totally and only people in ship they remained. موس اللہ تعالیٰ سو گئے یعنی خلق لال طول غرق شو صرف سوک پاتی شو چپکم کشتای کی او کشتای کم دای تلالا نو اللہ تعالیٰ دغا ذکر کئی. وقیل داویل شیا ارضو اوزمکے ابلغی ما اکے. ابلغی سوالو ون غڑا تاسو نغردل وائی تیرے کا خود دا تیرے دل چیوین اغم لگ ٹائم غاڑی نغردل ٹائم نغاڑی دا unintentional and that's gone. وقیلا اویشو یا ارضو اوزمکے او دی ارض ابلغی ما اکے swallow your water totally. swallow your water تیرے کا داو دا زمکے تاویر شیار دو اوزمکے ابلغی ماں کے ونغرا تیرے کا ماں کے او بخفلے ویا سمعاو اور او اسمانا اقلعی بندے کا ہوگا. ڈونٹ سینڈ اینی فردر واٹر ڈاؤن وارڈ. اللہ تعالیٰ اسمان تو ہوئے اٹ واز ٹولڈ ٹو دا کلاؤڈ ڈونٹ سینڈ اینی سنگل ڈراپ آفٹر دیٹ. ویا سمعاو او اسمانا یعنی او کلاؤڈز. اسمان میں اسپیس دی اپر ورلڈ. اقلعی بن لکو بو وغیز الماء او بو کمشوی. وغیز الماء او بو کمشوی. وقضی الامر او کار فیصلہ شو and the job was done. واستوت علی الجود برابر سکشتے پجودی ماؤنٹین بانے and the ship concerned stopped on the hilltop of Mount Judi
Mount, that's in Turkey. That's in Turkey. Sorry, and still that ship is there. If you want to see it, but that is totally covered with glaciers. Totally covered with? Wow. With ice. واستوت على الجود وقيل اويل شبودا للقوم الظالمين لری والدے در رحمت اللہ تعالی نے ظالم قوم پارا ونادى نوح آواز کنو علیہ السلام ربو خپل پروردگار تا فقال وی او رب زما ان ابنی من آلی تاکی سر دازوی زما من اہلی دے خزما دا اہل سخو تو گور آیت نمبر ندیرش کے وہ دیکھتا آیت نمبر 39 کہ حتی اذا جاء امرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين کہ دا ہر قسم مخلوق نا یو جوڑا سورکا و اہلکا فیملی خپل دے اہلکا سوک فل فامل دے الا من سبق علی القول مگر آسوکنا چڑوان دینا داغت غرق فیصل شوید نو اللہ تعالی التویل ورته نوم نو غسته چې د چا د غرق فیصله شوی ستا فامیل کې ستا فامیل کې هغه کس څوک دی چې د غرق فیصله شوی دا انو علیہ الصلوۃ والسلام دا الا من سبق علیه القول دا اپلای ک اوټساید تا چې د دینه مراد به هغه خلک چې زموږ فامیل نه بهر دي زموږ فامیل نه بهر دي هغه متعلق ډیسیژن شوی دی الله تعالی وینا الا من سبق علیه القول دا ایکسپشن ما د اهلکانه ذکر کړو چې خپل فامیل د زور کا خو هغه څوک نه چې چا باندې مخکې نه فیصله ثابت ده نو آی مینٹ دیٹ گائے خبر دین کړه خو چونکې نو علیہ الصلوۃ والسلام دغه الا من سبق علیه القول خپل فامیل ته نه اپلای کو نو ردی وجه الله تعالی کہ ان ابنی من آلے تاکی سر دازوی زما خود ما دا فامیل سخدے وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ اتاکی سر وعدستا رشتنے دا وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ اتدیر مضبوط دا حکم کون کو سخے نو مضبوط دا حکم کون کو سخمانا دارا چی تکم فیصلو کی دی خواہ گورا ننکو آغا فیصلت تبیا پخپلا چینج کے صحیح نہ دا آغا فیصلے خلاف چرتا اپیل کے دیشی نہ آغا فیصلہ سو اوور رول کو لشی دیتا ہوئی احکم الحاکمین یعنی تے پخپلا ہم نے چینج کیا چیو ذل فیصلو کی نمبر اول نمبر دیم ستانا بالا بل قوتم نشتا چی التاغت اپیلو شی نمبر دیم سوچتانا چی اوور رول کی دا فیصلہ دے وجہ وانت احکم الحاکمین تا دیر مضبوط دا حکم کون سکن ستاغو فیصلہ داوا کہ ستا فامیل با پکشتای کے سوری بچکی گی با ستا فیصلہ او اللہ سوا کہ ستا فامیل با پکشتای کے سپری کی بچی گی با نظمہ دا فامیل سرے فلال غرق نو اللہ والا جواب ورکو قال دووی اللہ وی یا نوخ او نوخ انہو لیس من آلک تاکی سردا کنعان لیس من آلک دادستا دا فامیل سخنو نو دنو علیہ السلام لگ ریزرویشن پیدا شو دنو علیہ السلام سے پیدا شو لگ ریزرویشن پیدا شو دے زمان دا فامیل سخنو something wrong happened صحیح اس کا ڈاکٹر چاہتا ہوئی ہاں ڈاکٹر زمان جو مرگر ہے اگر کل بچی رہا اس کا لندن تا چرتا لندن تا نو بیا ورته وی تا چې کوم بچی دا کړی دي اندراج کړی دي نو د ډي ان اے ټیسټ وکړه چې دا واقعي ستا بچی نه ډېر لالي ډېر ډرامه چې ما عزیز دی صحیح نو هغه ماته یې تر یو لیټر لیکا دی امبیسادا صحیح نو ما سره لیټر ورته لیکم وی لیټر کې هغه امبیسادا دا لیکا چې ردی ډي ان اے ټیسټ نه د ایگزامپ کړي ډي ان اے ټیسټ نه د ایگزامپ کړي زکه چې بچی خو د خدای به خو بس یا لندن تلاشي برتانیې ته برټن ته او یاد ولایت ته یا لرشي او یاد لرنشي خو یې په ډي ان اے کې راوته دایره ته چې د افغانستان نه بیا ختم دوه غواړي نه په دې عذاب په غواړي اته راځي په دې عذاب ما ورته هم غپ لګو مې تاسو په جوړ بیا یې کېشته الله اکبر نو نو علیہ السلام ته چې الله تعالی وې چې دا کنعان نامي سړی دا ستاسو فامیل څخه نو نو علیہ السلام زم کې ورک لیک شي دا څه مسله چې دا څه مسله نو فورن ورته الله تعالی وې نو ډونټ وری biologically he is DNA wise he is your son صحیح but character wise he is not صحیح شو جین خصدادي او character ستانه دي نو څه کې وې کہ انہو غمل تاکک سرا
انه عمل غیر صالح دے دیر عمل کو ان کے غیر صالح عمل فلا تسألنی پس مان سوال مکوا ما داشے لیس لک بی علم چنوستا پاغے بان علم انی اعظک زنسیت کونتا تا ان تکون من الجاہلین دے خبر جشیت د جہالت کو ان کو سخا نو دیتا جہالت ہوئی چکم خبرہ ستا پا علم کنی او داغی متعلق تپوس کے داغی لکہ مثلا اس کے ڈاکٹر نے تپوسو کی چتا دا بیماری ڈائگنوز کا ادا پرسکرپشن دے ورطا اولی کو نو د دې وجه څه ده د دې بیماری د پاره اوس ډاکټر خو کولی شي کدا په فیلډ کې علم دی دغه فیلډ کې علم دی خو که زه په خپل ډاکټر نه تاسو کوم چې تاسو ما کوم بیماری ډایګنوز کړه دا دوايي راته ولي کړه دا دوايي یقینا د بیماری هغه ډاکټر به ما وایي چې تاسو به منټل هسپتال ته لګم چرته لې ها منټل هسپتال څه کستا مسله ما څنګه فلا تسألني ما ليس بي علم فلا تسألني مقارمانا شيء تسوال مقارمانا دا شيء چنستستا غیبان علم انی اعظک زنسیت کونتا تا دے خبرے ان تکون من الجاہلین چشیت الجاہلاننا قال وینو علیہ السلام ربی اور ربزما انی اعوذ بکا تاکی سرز پنا غانمستانا ان اسألکا دے خبرے چو غانم تالما آشیل صلیب علم چنستر زما پاغی مان علم وإلا تغفر لي اکسے تبخننو کی ماتا وترحمنی ارحمنو کی مات ما بانے اکن من الخاسرین نشم بزد لوزرنا دا خسارہ کون کنا قیلا اس کشتہ خود ردا انو علیہ السلام لا تروسا دا کشتہ نا کچھ شوئے نو خوچی کشتہ سنگا ادھ ردا it means job is done it means نلادے دروازے نو زجیات دروازہ لا نو اقراض شوئے چدا اللہ تعالیٰ صلی اللہ خبر شروع ازما حضوی خلال اتا هما ته چې فامیل باندې بچکوم نو خو زما د فامیل ممبرو نو الله تعالی ورته ستاره فامیل ممبر نو الله ورته ستاره فامیل ممبر نو نبی علیہ السلام زین کې ډي ان اے مسله راځه سره ده د ډي ان اے زما د فامیل الله تعالی داخله بایولوژیکلی هی واز بایولوژیکلی او د ډي ان اے بنیاد باندې استاد وی او د کیریکټر بنیاد باندې استاد وی نو باید چې په لار روانه استاد وی دی باید ستا په لار روان وي لار استانوا لہذا غستا فامیل کې اډوما کاؤنٹ وکړه استا فامیل کې اډوما نکی حساب کاؤنٹ مې لکه انه عمل غیر صالح او وګوره چې کوم شی باندې د علم دې دغه مان سوالونه نه کې نوح علیہ السلام ضروري رب انی اعوذ بک ان اسالک ما ليس لي به علم خدای ز پناه غواړم چې تانه داسې سوال وکړم چې دغه باندې پوهیږم نه صحیح اور پسې وې خدای ته مې اون بخي رحم را باندې اون کې زه به ډېر په لاس کې لارسم نوس اللہ تعالیٰ ہوئے ہاں دا سوال جواب ختم شو صحیح اسی وقت دروازہ کھلا ہوگا دا شپ دروازہ کھلا خلاص ہوگا قیل اویل شیانوخ او نوخا اہبت بسلام ملنا راکشیا سلامتیا سرزمون جانبنا وبرکات برکتن سرا علیک پتا بانے وعلا اممنت امتن بانے ممن دا چانا مغکا چتا سردی واممن اڈیر امتنا سنمتعهم قلیلا منبدویل نفوکو قلیلا لگون دنیا کے ثم یمسون بیا برسیگ دویت ملنا دا جانب زمونا غضاب علیم دردناک عذاب. Allah Ta'ala فرمائی کہ those who are violating my rules and those who are not accepting the message concerned, yes, they are still living in word and giving them a time. So Allah وقت ورکوم خو چې کله هغه fixed time راشي then I will punish them certainly. خامخاب العذاب ورکوم. تلک من انباء الغیب اس دا دلیل د نبوت د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام. ځکه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نه تعلیم یافته و. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لټریټ نو. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چرته سکول او مدرسه کتل نه و. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چرته اے بی سی یا الف با تا ساویلی نو. او دا دومره لوی حکیمانه بیان وکړو نو الله تعالی وی دا د خبرې دلیل دی چې دا الله پیغمبر دی. تلک من انباء الغیب دا کسے خبرونه د غیب دی نوحیها الیکا مونږ وحی کول دې قصو تا تا. These are stories we have revealed it to you, O Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Otherwise you are not a historian, you are not a literate guy, you are not a graduate of UCLA. You know what I am saying? چې ته خو د چرته یونیورسټۍ لوستل شوی نه او دا دومره بهترین بیان کې it means that you are the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala, you have been inspired so
دا خبر استا په ذهن کې فیټ شوی دا. تلک من انباء الغیب، دا خبرونه د غیب دی نوحی الیکا چې مونږه وحی کو د دې تا ما كنت تعلموا نو ته چې په دې باندې خبر وې دینا انت ولا قومک نقوم من قبل هذا مخکې دینا. اوس الله تعالی ورته تسلی ورکړي چې ها you are facing the same trouble as it was faced by prophet Nuh علیه الصلاۃ والسلام, but you should show your patience and stability. فاصبر تصبر کوا ان العاقبت للمتقین، بہترین عاقبت دار متقیان و خلق دے بہتر نتیجہ. ہاں you will be facing all these trouble but the ultimate end will be good for you not for your enemies. بہترین انجام بستاوی ستاسو دشمنانو بنی خو په دې نس کې تکلیفونه خو در باندې تیریږي نو تکلیفونه او فیس کې خو الټیمیټ اند ستاسو لپاره به خیر وي ستاسو دشمنانو لپاره نه. الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد و آله و اصحابه اجمعین. ربنا الحمد لله القرآن من ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وسمعت تلاوته على الليل والنهار فالله خير حافظا وارحم الراحمين بالبرز.